بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد الشرب. د زنا د حد نه پس د شراب د سکلو د حد بیان کی ځکه زنا اقبح حد د دینا اغلظ د عقوبت په اعتبار سره نو هغه بس ذکر کوي رستو حد قذب را روان دي دا غي نه ځکه مقدمه کړل لتيقن الجريمه في الشارب للقاذف جرم په شارب کې یقیني او بقاذب کې څه بدلږي چاته د زنا کنزل کړي هغه رشته زنا کړي نو جرم یقیني نه وي اب حاص د باب پنځه دي اول نمبر شرط ثبوت د حد راته بیانې حد کله ثابتيږي اندي عنوان کې راته پنځه مسلې بیانې یو اوري یو سره شراب وسکي الکه شراب څه ته وي دا تعریف یو کو هو النيء من ماء العنب اذا غل واشتد درې بیان رسول روان دي ان شاء الله کتاب الاشربه کې داغه رسته هغه جوس وته موږ وایو رسته چې د انګورو د وبو نه جوړ شوی او هغه وخټ کیږي او سخ شي مزدا شراب دي لګ وی کډیر دي حرام دي حکم یې ده لګ وسکی کډیر وسکی حد بجاری کیږي حکم یې ده نشه کړي کني د کړي حد بجاری کیږي خو چې ثابت شي د ثبوت دوه طریقې دي یو دا گواهان گواہی ورکی جی شراب اسکلی حال لا چې د خلینه د شراب بویزي دا قید ضروری دی یا اقرار وکي شراب مسکلی دي حد بجاری کیږي شرط دی چې د خلینه د شراب بویزي او که د شراب بوی د خلینه تلو نو به تقادم الزمان ولا مسله ده به کې گواهی نه قبليږي حتی اقرار هم نه قبليږي ومن شرب الخمر فاخذ وريحها موجوده اول مسله ده فشهد الشهود عليه بذلك گواهانو به گواهی ورکړه او اقر وريحها موجوده فعليه الحد فده بوز حد جاری کی خجي إنما شرط وجود ريحها معه وقت الشهادة لأن من شهد على رجلين بزنا متقادم أو شرب خمر متقادم أو سرقة قديمة لم تقبل بيخو شهادت نقبليگي مخير زي دو مسألة شولي دريمة أو أقر وريحها موجودة فعليه الحد الدواء دريمة وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد كشري خليني شراب ولا بيتلو به حد نه جاری کی او دا طرفینو مسلک دی امام محمد رحم الله وی کا خلک د شراب ولا بوئی او کنو بهر حال به حد جاری کیږي څلورمه مساله ومن سكر من النبي حد څوک چې د نبی دونه نششي باغ به حد جاری کیږي او کنه نشنشي نو به شراب ندی کنه نو به حد نه جاری کیږي نبی چاته ویل کی د نبی ز شکل دادی چې د کجورو یا د کشمشو او بچی دي کنه هغه لګي شان بخي کی او نشب کلانی راغلی نو دا حلال دي سکلم شي او کله کې شان بخي کی کتاب الاشربه کې بیان روان دي او نشب کې راشي نو چکل پکې نشر اعلی د دې دوړو بوبو کې نو به حرام دي که چا اوس کلی حد کیږي به پنځمه مسله په دې عنوان کې ولا حد على من وجد منه رائحه الخمر او من تقيأها که یو سړی د خلینه د شرابو بدبیت للو یا الټی د شرابو وکړي نه اقرار د اسکلو کړي نه به گواهان نشته حد به نه جاری کیږي لکه موجب د حد نشته پاتې شولې الټی کولې د خلینه بدبی دغه وګڼه احتمالات دي کې شي د عذر پوجې اسکلی او کېږي شي نور د حلال شي نه اسکلی چې داغي او د شراب بوی یو شانی لکه د خري پي دي کچري مچري پي دا هم دغه شان دی وي لجواز ان يكون اكره کېږي شي اقرار بشوي او شربها في حال العطش مضطرا لعدم الماء وبنشط فلا يحد مع شك اليقين لا يزول بشك حد يقيني نو او وس دې کنه د شک د نه جاری کو بلکې دا سی بوایو دا داسې اشیاء دي چې دا په شکوک ساقطيږي دا پوره یقین وړي اله ثابتيږي خجي شروط اجراء الحد درې شرایط ول بیان کړی دي
الا به حد جاری کیږي په شارب الخمر باندې اول چې یقیني علم راشي چې د نبیزونه نشه شوی دی یو دویم جبر بجانه دی کړی توعانی اسکلی او دریم ترغیب نه وو ترڅو چې نشه نه تلی نشه کې هونه خوږيږي ولا يحد السكران حتى يعلم انه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا يحد حتى يزول عنه السكر السكر طول ویلش لاندې لګلي حتى يعلم سلوي لانه يحتمل انه سكر من غير النبيذ كالبنج ولبن الرماك والرماك اناث الفروس اسپا اب زور بشا شراب سکلی مخکې راځي درېمه مسله په دې درېم عنوان مقدار د حد دوه مسلې په کې بیانې نو کچري شراب یا نشور شي سړی اوس کې نو هر کې 80 کوړي دي او چکلې وو نو د زنا د وهلو په شان به یو ځولنه بدن باندې به تفریقه کو وحد الخمر والسكر في الحر 80 صوتا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا او كشري غلام فحده 40 بچالس کوړې به وو فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ورڅنیږي کنه څلورم مسله څلورم عنوان رجوع د مقر د مقبوله ده موږ ویلو په حقوق الله کې د مقر رجوع مقبول وي ومن اقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يحد نبهت کیږي لانه خالص حق الله تعالی فقبل فيه الرجوع بذيك قبليه بنظم عنوان ما يثبت به الحد كم شيء داغي سره حد ثابتيږي نو پدې کې دی یعنی مثبت د حد شرب هغه دوه شي نه دي دوه کسانو گواهی ده البته د خزو گواهی په کې کار نه ور کوي حدود دي کنه حدود کې د خزو گواهی نه قبليږي دا مسلمان نه دیږي موږ له وفاق کې پرچا کې راغلی و او مسمو ته غلط لیکلی و هدايه کې خزو گواهی قبليږي کنه نو ترغیب داغه نه تر اوسه پورې مسله نه دیږي ورځي کې ویم چاته چې مغونم نه دیږي د خزو گواهی په حدود کې نه 90 نمبر می په کې الکه سره د دینه مخه هدايه کې اور بسې دوړو هدايه کې مسلسل نمبر دا کې بده ومه والا کې خدای کې 90 نکاح کې ويثبت الشرب بشهاده شاهدين وباقراره مره واحده یو بر اقرارکم کافی دی امام یوسف رحم الله وی دو پر به اقرار کې مفتوی را اداره چې یو پر اقرار کافی دی ولا مدخل لشهاده النساء في الحدود لان قيد لكليدا خجي دوما مساله ولا يقبل ارى لك انا ولا يقبل في شهاده النساء مع الرجال خبرنا الاخبال الصفاء باب حد القذف باب د حد قذف په بیان کې قذف په لغت کې الرمي مطلق وشلو ته ویل کېږي التقاذب الترامي اصطلاحي تعریف رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا هذا زنا كنزل صريحا وهو القذف الموجب للحد هم دقه قذف دي چې حد واجبي او درې شرایط ول ذکر کړي وشرط احسان المقذوف چاته چې کنزل وشي محسن بي اوس ته دې محسن او هغه محسن فرق او خاله رجم والا بیانوي اومدغه شان قاذب چې د اثبات د بینونه با عاجز وي چې کنزل کړي دي هغه گواهان برانه ولي نو په دې صورت کې په هغه باندې حد قذف جاری کیږي نو که پورا گواهان را وصل هو مشهود علیه باندې حد زنا جاری کیږي او کوي ول بخار کې را سګوان شتره مقاذب ول مهلت ورکی الى اخر المجلس پورې مو صبر مولا وي مجلسانی پورې عمر کولای شي راځي پورا شرایط وایو کوم چې بدایي لیکلي دي واما الذي يرجع الى المقذوف بدایي وي بعضي شرایط هغه دي چې مقذوف سره تعلق دي او بعضي هغه دي قاذف سره تعلق دي او بعضي هغه دي نفسي قذف سره تعلق دي نو توقشي مقذوف به طول دي واما الذي يرجع الى المقذوف چاته چې کنزل شوی هغه کې دوه شرایط دي فشيئان احدهما ان يكون محسنا یو شردار هغه محسن وي
د شهادت څلور گواهان څلور شرایط چې موجود شي محسن جوړیږي عاقل بالغ مسلمان هر عاقل بالغ مسلمان یو ټکی ور سره زیات کوي عفیف وي چری زنا نه کړي بالکل نه کړي دویم نمبر ان يكون المغذوف معلومه چاته چې کنزل شي معلومي مجهول سړي کاسي وایي څو کنزل کوي انوګه کې ولونه دي ټول قریشي ته کنزل کوي چې دا قریشي بچو کی قریشي د سی وکم قریشي د سی وکم خلک وایي چې ته بلمونو کې پنجابیانو کې قریشي دا غا دی ټول ورځ په سره رواني او قریشي ته کنزل کوي نو بلمونو کې چې د غزلم کړي نو زه ته اوسه پورې وقار دي دا بیاي کې نه هم جلد 319 نمبر سبب وري د دې بیان او د دوه شرایط به پسې وي والثالث دریم شرط دی ايو طالب المقذوف اچھا جدا شرط هم بکې دي متن کې دا کوم شرط چې دی کنه دا متن کې موجود دی دا مداغین رخصته دي اشتراکه چونکه حق العبد دی نو حق العبد کې په قضا کې قانون دا دی چې هغه خپل مطالبه کوي نو مغضوب بمطالبه کوي وثالث ان يطالب المغضوب كما في المتن متن کې سړي څلورم نو بدای کې صرف دغه دوه شرایط هغه انورم بار نو رخصتي مغضوب نے بعد التهمت اقرار نہ کیا ہو تهمت نه بس مغضوب اقرار نه کړي کله اقرار وکړي چې ما زنا کړي به قصه ختم شوه خجي وسره څلور شرایط مجموعي ته ورجول شو مغضوب کی اما الذي يرجع الى القاذف فانواع ثلاث دريدي احدها العقل قاذب عقل ویلونه ماشوم که شاته کنزلو کی حد بنه جاری کی مهجور دي وثاني البلوغ بالغ بوي نابالغ بنوي وثالث عدم اثباته باربعه شهداء لکه مخکې خبر ذکر کړه قاذب باندې بال حد جاری کیږي چې څلور گواهان رانه وي نو درې شرایط شو واما الذي يرجع اليهما جميعا د دوړو د بار شرایط نغه یو دی وهو الله يكون القاذف ابا المقذوف نبه پلاروي ځکه د زوی د پارا په پلار باندې حد نه جاری کیږي نه به نیکوي وين على نبه موروي نبه نياوي وين علت واما الذي يرجع الى المغذوف فيه مكان يدي فهو ان يكون القذف في دار العدل ذكر دار البغي ودار الحرب کی دا سنشتري 200 یو کم دیر سپدا نهم جل بدای کی راضي والله پدې کې دوه بحث دي اول نمبر احکام د هدي قذف نو شروط وي باورا درې شرایط ول بیانې اذا قذف الرجل رجلا محسنا ګور د متن کې موجود او امراه محسنه دویم شرط بصريح الزنا او دریم وطالب المغضوب بالحد مطالبه کی حق العبد دے حاکم به حد کوي څو کوړې به وي اتیا کوړې کچري آزاد وي او که غلام وي نه به 40 کوړې وي دلته مغزول حکم رماعت کوي او يفرق على اعضائه دلته به کپړینو باسوګه څنګه دي کې به حد قذب کی په وهلو کې به نورم سانتیا کو ولا يجرد من ثيابه فرو وحشبة وباسو بيخو بيخي تقلب نورسي غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ما تصويل فرو سرمني والتوي وحشوة بخابة كبلوة وبيغند لمنس كبه ولا غيا ما يا مالوش واچول اغبه نن سبم بدغه ترزماني خو ماشيني وي نسي جوړي دريمه مساله وان كان عبدا جلده 40 صوتا خجي مخکې راځي دیمه مسله په عنوان کې الصفات الخمسه لاحسان القذف دلته وګورئ د قذف د محسن د باره 15 صفات ضروری دي ان يكون المغضوب حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن فعل الزنا عفيف تعريف څه دی العفيف هو الذي لم يكن وتي امراه بالزنا نب زنا سروتي کړي ولا بشبهه ولا بنكاح فاسد في عمره فإن وجد منه ذلك في عمره مرة واحدة لا يكون محسنا ولا يحد قاذفه تصور سيدلي الجوهرة النيرة دريمه مسألة قذف الميت مړی ته کڅو کنزل وکینو ولې چې هدايه کی مسأله دا قاعده ده اشباه کی قاعده ده
چې دې کې میراث نه جاری کیږي حد کې ښه نو که څوک یو سړي ته د حد قذف یو سړي ته کنزل د زنا وکي او چاته چې کنزل شي هغه مړ شي حد ختم شو خو که څوک مړی ته د زنا کنزل وکي نو دا اصل کې ژوندو ورثو د زنا کنزل کول دي نو بیا هغه حد جاری کول شي مطالبه کول شي قاضي صاحب زمونږ مړی د زنا کنزل کړي دي حد قذف به جاری کړي څوک بیا جاری کوي کوم ورثو ته حق دی واوره ومن نفع نسب غیره څوک چې د بل نسب نفي کی الګ ترې د پلار نه نه معنی څه ده مور دې زنا کړي او مور یې مړی فقادت لست لابيك او يا ابن الزانيه امه محسنه ميته او ميته لك ميته ها انك ميت لفطالب الابن بحدها حد القاذف وقاذف بحد کیږي وسکا ما تاسو ویل میراث پکې نه جاری کیږي دلته خو اصل کې بجوندو باندې تهمت زنا کنزل دي خو شرط ولدار چې موري حروي او مسلمان وي ځکه وینځوي کوموري وینځوي نو به خو محسن نه ده او که مسلمان نه وي به محسن نه ده لنډه ده کمړی ته چې کنزل د زنا وشي شرط ولدار چې هغه محسن وي تفریع على الشرط الثالث الطلب مونږ ویلو کنه مغضوب به طلب کوي د حد ولا يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه مليسب څوک با مړی تکنزل کوون کې د پاره د قاضي نه د حق مطالبه کوي مړی ته چې کله څوک کنزل وکي نو د مړی د کنزلو په وجه باندې چا باندې چې عیب لګیدلو بنا سب کی هم هغه مطالبه کولای شي هغه زوی دی هغه لور ده هغه نوسه دی خیر دې کنه وهو الولد والوالد بلارن لأن العار يلحق به لمكان الحرية تلورم من له المطالبة بالحد كشري مغزوم محسن نو کافر زویلا او غلام لم جایز ده چې مطالبه وکي حد په جاری کوي چې زمنګ پلار تزمنګ مولا تیرې زنا کنزل کړی دي اوس دا مسله ده چې دا کافر به ذمي کافر مطالبه کولای شي که حربیم کولای شي صدقه مسله وا واذا كان المغضوب محسنا جاز لابنه الكافر او جاز للعبد ان يطالب بالحد الاصل ان الكفر لا ينافي اهليه الاستحقاق وصول هدايه وي كفر دا د اهلیت استحقاق نافي نه ده خجي مخ کې راځي کچري د مړې نصرانيه خزوا یا وینځوا او زی مسلمان دي او مطالبه د قذف کوي نشي کولای به خیالم ده کنه ځکه محسن تکنزل نه دي شوی دا خو اصل کې محسن تکنزل کیږي دغه نه به دی وتره نقل کیږي دلته خو محسن ته نه دي شوی خداموش دمه مسله په دی عنوان کې دي څلورم عنوان کې وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحره کدی یو غلام آزاد امور وی ا مولا و تکنزل وکینو غلام مطالبه نشي کولای چې مولا باندې حج جاری کی د قاضي په وساتت سره درېمه مسله په دی عنوان کې یو سړي د قذف اقرار وکاو به رس رجوع کړل نه رجوع په کې کار نه ور کوي المرء مؤاخذ باقراره ثم ماذا 78 نمبر ماذا 90 نمبر شرعي مجلد کې او دا حق لبد سره تعلق ساتي هدي کې رجوع کار نه ور کوي وإن قرر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه لأنه تعلق به حق الآدمي مخکې راځي پنځم نمبر عنوان ما يكون قذفا وما لا يكون ولك قذف کنزل کم دی او کم نه دی یو سړي هر اوله مسله چا ربي ته ویل یا نبتیو حد به نه جاری کیږي نبتیو اجمی قوم عراقیینو کې آبادو نو بس به چې کوم هم خلکو کنه هغه باندې ته به نبتین ویل کېدل دا څه کنزل نه دی ښه نو کوئی اجمی کا اشکار ته ویل کېږي نبتی لاندې لیکلم دي کنه
جيل من الناس بسواد العراق ومن قال لعربي إني يا نبتي لم يحد کنزل ندي ومدغشن يوسري بلتو يا ابن ماء السماء اد ابو زویا دم کنزل ندي لکه دا خو صفای او فصاحت د پاره خلک استعمالي څنګه چې وبد باران صفای دغه شانته صفای مطلب دا دی فليس بقاذف لأنه يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم والصفاء ولأن ابن ماء السماء لقب به لصفائه وسخائه هو اسم لجد النعمان بن المنذر مخکې راځي درېم یو سړي چاته د تر نوم واخیستلو اې د پلان کې زویا یې د ماما نوم ورته واخیستلو یې د پلان کې زویا یې د مور خاونو حالانکه د پلان نو هغه ته یاد کو دا غزویا فليس بقاذف دا قاذف نه ځکه دی ته نسبت کیږي کنه لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا قال الله تعالى وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اسماعیل چې دا خو عمو هدايه کې د شان ذکر کړی او په حدیث الخال اب وزوج الام يسمى ابا للتربيه تربيه د وجنه عرف کې خطاب ویل کیږي ول عرف بالشرع له اعتباره څلورمه مساله ومن وتیا وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه یو سړي وته وکړه حرام وته في غير ملكه مخکې مسلې تیر شوی وی کنه هغه حد پکې راتلو کنه راتلو یعنی شبهه فی المحل و او یا شبهه فی الفعل و او یا باقاعده حد جاری شوی درې وړو صورتونو کې دغه زنا کوونکو ته چا د زنا کنزل کول قاذف باندې به قذف نه جاری کیږي تاسو په نه شولې نو د ډیر راغونډه خبره ذکر کړې ده بس چا چې حرام وتی وکړه حد په جاری شوی دی یا بنه دی جاری شوی دغه وتی کون کی تک څوک د زنا کنزل کوي هغه قاذف نه جاری کیږي ومن وتی وطئا حراما فی غیر ملکه غیر کی ملک ځکه ویلو کله کله خپل ملک وتی حرام وي حالت د هیڅ کې سلیوتی کوي ملک یې حرام ده نو دغه شانکسته کې به څوک زنی وي به د حد جاری کیږي ها یو سره د خزي سره په حالت د هیڅ کې وتی وکي ول حرام وتی وکړه د کسته څوک د زنا کنزل نشي کولای زنا خو نه دا کړي ومن وتی وطئا حراما فی غیر ملکه لم ذکر زنا په تعریف کې مونږ ویلو خزي نه وي لم يحد قاذفه لفوات العفه وهي شرط الاحسان پنځمه مسله ملسی به یو خزر خاون ورسره لعان کړي دي نو لعان دو صورتو تاسو په تر یو دا چې د زنا کنځلې خځې ته کړیو او به ثابت نکړو مطالبه قاضي نه وکړه خاون راته د زنا کنځل کړي دوه منځ کې لعان جاری شو جدایي رااله دی خځې ته څوک د زنا کنځل کوي قاذف باندې به حد جاری کیږي او دویم یو سړي خځې ته ویل دستا کمزوري د زمانه نه دی او به دوه منځ کې لعان جاری شونه به حکم دار زی و مورته منسوب وي دا څه کنه نو بدی صورت کې دی خځې ته څوک د زنا کنزل کوي شوبه پیدا شوی د قاضي باندې به حد نه جاری کیږي تعزیر به وي ها څومره صورتونه چې تیر شو حد نه جاری کېدلو په دې کنزلو کې تعزیر به وي والملعنه بولد لا يحد قاذفها کبه ولدینو قاذف به نه حد کیږي او کشر ملعنه بغیر ولد وا حد قاذفه لانعدام اماره الزنا پکې نشتا په ول صورت کې قیام د امارت د زنا دی هغه ولادت د ولد دی لابلو ففاتت العفه نظرا اليها البحث الثاني احکام التعزير دي توسخت توجه سره واقع د تعزیر بیان راته کوي مې یجب علیه التعزیر تعزیر بچا واجب د تعزیر وای ستا ولې سب تعزیر چره لغتا التاديب والا مشامي وای مطلقا ادب ورکول ته ویل کی او شرعا تاديب دون الحد دا تاديب دي چې د حد نه کم وي اکثر هو 39 صوتا زید نزيد 39 کوړې به وي وقل وثلاثه او کم از کم 3 کوړې دي د طرفین مسلک د فتوره به شامی کی چل شپږم جل کې 103 نمبر سبق کې دي اما سبب وجوبه فارتكاب جنايه ليس لها حد سبب وجوب د تعزیر سره هغه چې څوک جنایت وکي ارتکاب د جنایت وکي او داسې جنایت چې هغه کې ليس لها حد مقدر في شرع چې شرع کې ول حد نبي مقرر سواء كانت
جنایت علی حق الله کدا الله تعالی حق کی جنایت چا کړی او علی حق العبد وی نو بهر صورت د تعزیر ورکول شي. مثلا جمع پر خودلم طالبان تعزیر ورکي ټیک کوي تعزیر تحریب هم داده. واما شرط وجوبه فالعقل فقط چا باندې به تعزیر وی چا کې چا عقل لیونی ورکوټه مشوم ته تعزیر نه ورکو. نو بدایي کې نهم نمبر جلد 200 او یا نمبر سبق کې دي به تعزیر واجب ده که مشروع ده. نو کچره بغیر د تعزیر کار نه کیږي به تعزیر واجب ده. سست توجه نه دی ده وکړي او که بغیر د تعزیر کار کیږي نو به تعزیر مستحب ده. تاسو په نه شولې به تعزیر د بار مختلف اقسام دي. حجی یو تعزیر بالمال له او یو تعزیر بالاتلاف ته تعزیر بالمال چې مال ته واخلي. یو تعزیر باتلاف المال لمال ولا حراک کی توای نه لي. یو تعزیر بتغییر المال لمال کې ولا تغییر راولي. یو تعزیر د ترک تعلق دی څلور شو او یو تعزیر به ضرب دی نو مجموعي تور څه شو پنځه. ناراضي یو قصه دی وکړو. تعزیر اول نمبر تعزیر بالمال. نو تعزیر بالمال کې زمنګ د حنا په زړه عام متون کې مشهور مسله هم دار روانه ده چې تعزیر بالمال نه دی جایز. او دې کې درې دلایل یو دا چې د دې کوم تعزیر بالمال مسله د منسوخه شوې ده او یو دا چې دویم دلیل دا دی لا يحل مال امرئ الا بنفس منه. او دریم دلیل فقهاو دا ذکر کړی دی چې به ظالم بادشاہان خلکو باندې د دې په دا دلیل نشي او په خلکو به ظلم کوي. نو ټول دا مسله ذکر کړی خو به رستنو فقهاو خصوصا وسنو فقهاو تعزیر بالمال جائز کړي. لکه علامه طرابلسی رحمه الله معین الحکام کتاب دی د مبروتی ويجوز التعزير باخذ المال وهو مذهب ابي يوسف وبه قال مالك ومن قال او كچاويري چې ان العقوبه الماليه منسوخه فقد غلط على مذاهب الائمه نقلا واستدلالا. معین الحکام کې په یوصل 201 صفه باندې دا مسله ده. عمدق شان بحر الرائق کې لیکلي والی ته قاضي ته جایز ده چې تعزیر بالمال وکي. تاترخانی کې هم دي تعزیر بالمال جایز ده. بزازیه کې هم دي تعزیر بالمال جایز ده. عمدق شان زمنګ بده غاڼو فتاوجاتو کې دا مسله ذکر ده تعزیر بالمال جایز ده. علامه شامی بیرت کړي دي او د امام ابي ابراهيم الله قول چې دی ویغه مطلب دار چې رزيت مال والا واپس په ورکی. خو بهر حال کچری تاسو زکریا فتاوی زکریا وکتله نو پورا دلایل راوړي دي او اردو فتاوجاتو نو خصوصا د حضرت شیخ الاسلام سے رائے قول ذکر کړی دی چې ما ته د تعزیر بالمال د حرمت د باره څه صحیح دلیل نه دی ملاو شوی او دا کوم درې دلایل بری ردونه شوی دي. لا اله مال امرئ مسلم الا بنفس منه یا دا نور کوم دو دلایل دي د دې جوابونه شوی دي. لنډه دا چې تعزیر بالمال دا صحیح دی. بلغه درې طریقې دي. یو دا چې مال حلاک کی لکه تعزیر بالاتلاف والا مسله ده نو د دې گنجائش تره دا بس صحیح ده. دویم دا تعزیر بالمال مال تی واخلی او مظلوم تر ظالم نه والی مظلوم له ورکی د دې گنجائش ده. او دریم دا چې ځان لته لی څوک جرګمار دی یا حاکم دی قاضي دی نه ټیک نه ده. او څلورم دا چې تعزیر بالمال کې د مال روالی او به عمومي کارونه به کې لکه تاسو نه چې موږ جرمانه اخستې ده چانه پاتې ده نور نه دی باندې عمومي کارونه کې چې د کمرې لا قالین باندې راوړي رنگ پیو کی دا به جایز دي. تاسو پیږي به دې معنی کړه. نن سبا یو بل مروجه تعزیر دی من خلکو ته عذر وایي. اڅوک چا سره زیته وکي نو زیته کوون کې عذر وروړي چا سره چې زیته شوی جرګمار پیغوا اوریجی واخه مخه کی دی دو غډانی ور وسلو دای وکړو به دغه خوراک څنګه دی نو مسله بده کې دی بنفس ته څوک چې د خوراک وروړي دغه اجازه شته کنه
طیب نفس دی کنه لکه طیب نفس څومره خلک خوراک راغوښتي دي بس ټیک ده او که طیب نفس نو به نه ده ټیک کچرې جوابونه چا باندې تعزیر دی ادایي وکي نو په دې صورت کې طیب نفس دا پټ شي دی پته نه لګي نه دا جواب کول خلکو ته چې راشي لکه پلانکی سره مې ظلم کړی دی او عذر کې به ما باندې روټۍ مقرره ده او زه عذر کې هغه ګډان وخت شي هغه ورکوم او تاسو ته جواب دی راشي روټۍ کې شرکت وکړي نو دا جواب خلکو ته کول دعوت کول دا دلیل دی د خبرې چې درازه ده منصب از من کار نشته دلیل شی فی الامور الباطنه یقوم مقامه وشپتم نمبر ماده چوا تاسو پیږي کنه او که چا سره زیته شوی دی او هغه د بارا عذر کوي هغه خلکو ته جوابونه وکي نه به پدې بنا ده چې وسې تی بنا فشته کنه شته نو فتاوی عثمانیه کې لیکلي دي چې یو سړی کور ته خلک راوړي کنه او به هم تی بنفس نه دنه خوراک جایز دی به لازم رشم چی وي بهرحال خلک بدی راضي چې ما تزما ظلم معاف کړي الک خوراک مرګ درانه وشي خیر دی خو کسبات ته بدلږي جن دی راضي او بزوري بيتي خي دی هغه وې ظالم یې مده سره نه زیاتره نه شوی نه دی به مهرباني کې خود له دا نو بده وخت کې به دا خوراک نه پرهیز پکار دی تاسو پوه شولې خجی تعذير بالمال کې یو صورت دا چې مال واخلي او ما ول ظالم مظلوم ته ور کې رفائی کارونه کې ولګي او دویم قسم تعذير بإتلاف المال او موږ دام جایز دي حدیث نم ثابت نه دو شو کنه او دریم نمبر بتغییر المال دي تعذير بالمال کې دام د طالبانو سر موبایل تی روایل او ماتي کې بإتلاف المال کې نو کاول نو ته مدرسې ولا قانون ذکر کړی چې سر موبایل ګیر کو خپل بیتي بیم گیر کی نو د مدرسې والد سیدی لکه د قاضي مسله د قاضي اعلان نو شکل حکومت وخت اعلان کړی او چا سره یو شی گیر کی چې هغه جرمي به اطلاف کول شي نو مدرسې والم کول شي زمانم به نشته او که اعلان یو تنی کړي مخسره د گیر کی او به اعتماد کی به توان شته دریم نمبر تعذير به تغییر المال له موبایل کې ګډ وډ څه ساتلی دی تی ډیلیټ کی هغه شان نور څه دی او زیتی شي نه دلري کی ولا او تعذير بایکاټ والا دا هم جایز دی او تعذير به ضرب هم جایز دی خو په دې شرط باندې چې هغه ډیر نقصانی نه وي خزه وهلې شي سړی خو چې زخم اثر نه جوړي او بې ځای نه وي دغه شان زوی وهلې شي استاد شاګرد وهلې شي خو نن سبا چون کې دا یو بل ایشو جوړه شوې ده چې خلک انتهیزیت بد غني دا چې شاګردي وي یا څوک دي خزه وي یا دي زی وي نو به کشر دلته ته د منفعت د پاره زوی خزه شاګرد وي مضرت زیات دي او کله چې مضرت زیات وي کنه به منفعت نشي کولای در المفاسد اولا من جلب المنافع هم دغه قاعده دلاندې دا مسله ذکر کړل چې وسه وهل من دي خصوصا د قارین چې شاګردان ډیر وي دا بالکل ناجایز کوي حضرت تنوی رحمه الله لیکلي دي چې یو سړی قران وی څنګه وي او دا ماشوم چې ته وي نو که چا سره د نزیته وشي او هغه نبی عفو مطالبه وکي معاف دي کې ټیک د ماشوم کې بد چانه مطالبه کې دا عفو معافي قابل قبول هم نه ده دا انتهیلی جرم دی غوي ماشومان وهل او قارین پکار یو بس بل چا د بغار ډب ټول را وګرځي او لګانی ولشلی کی دا کار من کړی دی ولا ویشلی ولا سن ولا ماتي سر ولا ماتي بدن منی داونه یو بیا غدوم د هډر مې چغه پلار سره جنگم کوي میرا ولا دا چلې نو کې دې شي ما حکومت الله راولي طالبان می قاضي کی ان قریب نو به دنګي او سید الله تباوازي غډنګي راوړه انور بخلک پیږي چې بده بچ کې د قارینو په کونه به منډو او به وتوي درو ورځې پورې به نم لري کې دا تعذير دی تعذير به ضرب دی ته وي به درو ورځې پورې بس تاسو کونه کې ډنګي ګرځي خارج شي دا زیته کې ها تاسو پیږي کنه خجی ور سره دا مسله ده چې د تعذير مختلف صورتونه چې ټول جایز دي جلاوطن کې
یې قید کې جایز ده 3 ورځې پورې ونی وغیرہ پورې تړي قاری سیب دام جایز ده بقدر 70 کپڑے ور دبرې د نورې کپڑے تیوبا سیدام جایز ده خربانی سور کی خلکو کی وګرځي طالبان دا کار کوي دام جایز ده خلکو کی اعلان وکي سر ته وخره ګوره سر خرول نه دي ښه دا خو تعزیر دی قبل کوم خرول ټیک دي مخ ولا تور کې دام صحیح ده حتی قتل کول هم جایز دي خجی او به علامه شامیم لیکلي بدایي کوم دي هم د غزه کوم چې د بدایي والی ما ویلې هم د غزه کې لیکلي د تعزیر په مسله کې چې اشخاص سره په خاص اشخاص به دیوار سره تعزیر بدلیدل شي او علامه شامی وی علی 4 مراتب 4 مراتب جوړ کړي یو تعزیر د اشرف والاشراف خلقو دي هم العلماء والعلويه نو اغو بالاعلام صرف خبر وته ورکی قاضي صاحب تا غواړي الکه تا دا کار کړی دی نه صرف خبر ورکی غواړي نه بلغني انك تفعل كذا الکه تا تم دا کارونه کې پر تعزیر کافی دی مناسب منګ ته خلک تعزیر راکې ولی مناسب په دې طرف باندې موټر سایکل بول جایز دي بس تا کافی تعزیر دی کومن طرف کله رواني کنه پولیس ولا ته وی جایز دي دا څنګه دویم نمبر تعزیر د اشراف ودی اول اشرف والاشراف دویم د اشراف ودی وهم نحو الدهاقين چې دي دهاقين تعریف وکړي دي جمع د دهقان د یطلق على رئيس القوم والتاجر ومن له مال وعقار شامگی خنو د دیو تعزیر وچوي هغه دا چې خبرم ورکی والجر الى باب القاضي هغه ته امراکه ګیرا شدر وقاضي دربار ته راولي او تعزیر د اوساط دي ابازری خلق هغه بالجر یو او بالحبس قیدیم کی او تعزیر د اخصاو رزلانو دي ناغو سره په بهذا كله وبالضرب وهي بكونه وډنګي منډي دا شپږم جلد یو سلسله نمبر صفحه کې دي به تعزیر او حدود کې فرق دی مولوی صاحب زلزله او مرتوق شي تعزیر او حد کې فرق دی پاره کې اول فرق دا دی اچھا جی تعزیر کی کمی زیته قاضی کولای شي حد کی کمی زیته نشي کولای دیم شفارس وغیرہ سره چې حدود ثابت شي نه ساقطيږي تعزیر ساقطيږي قاضی ساقطولای شي دریم حدود او قصاص صرف د گواهان او اقرار سره ثابتيږي پادشاه له تعزیر شهادت سماعی سلام ثابتيږي موږ د سی اوریدلی صاحب مبارک ترا شوس همدغه شان قسم سره قسم نه انکارو کې بدیم ثابتيږي همدغه شان د کذب بغوای سره ثابتيږي دم بدای کې دي څلورم نمبر همدا نمبرات سره نه دي خلته سي مطلقاً ذکر دي بدای کې څلورم حدود او شبهات سره حدود چې شبهات سره ساقطيږي تعزیر نه ساقطيږي پنځم حد چې بنا بالغ باندې نه جاری کیږي او تعزیر به جاری کیږي شپږم حدود کې بعد الاقرار رجوع صحیح ده په تعزیر کې نه ده صحیح څه شو شپږم شو کنه خجی وم حدود امام پورې خاص دي او تعزیر استاد پلار مولا دم جاری کولای شي اتم نمبر خجی تقادم زمانه سره حدود ساقطيږي تعزیر نه ساقطيږي او نه هم په حدود کې گواهی پوری مجرم بقید کی نیولې شي قید کولې شي او تعزیر کی طرزو گواهان نه نغلی پوری قید کولې نشي راضي ورلا البحث الثاني احکام التعزیر من يجب عليه التعزير ومن قذف امتا او عبدا او کافرا بالزنا وینزتا غلام تا کافر ته زنا کنزلو کی
یا مسلمان ته بغیر د زنا کنزل وکي وته یا فاسقو یا کافرو یا خبيثو په دې صورتونو کې بدت تعذير ورکول کیږي او کوته یا حمارو یا خنزیرو به تعذير نه ورکول کیږي وای ځکه دا هو حقیقت دی چې دروغ دي صالح حمار کې دي شي خنزیر کې دي شي صاحب دې دی او بسیلی کلی نن سبا دا کنزل ګرځیدلی دي نن سبا په دې کې تعذير شته خلک به برابر کتاب وای چې لکه دا خو تعذير نه دی مقدار تعذير سره والتعذير اكثر هو 39 صوتا وقت ویلو کنا وقل 3 جلدات امام یوسف رحمه الله يبلغ بالتعذير 75 صوتا یا يبلغ قاضي برسي په تعذير کی 75 کوړو تا یو روایت کې 59 هم لیکلي دي حجی دویمه مسله کچری امام سوچ دالري چې تعذير سره سره ضرب مو کو قید مو کو هم د ضرب سره سره قیدم کو نو بس کولای شي وین را الامام ايضم الى الضرب في التعذير الحبس فعل ودی کی څو کوړې به وای بس امام تر خبره مفتابی رایده ويفوض الى الحاکم القول الصواب کی دی مخکې راځي دریم کیفیت د ضرب په حدود او تعذير کې ټولنه مضبوط وهل بدچاوي ابد تعذير وی ځکه دې کې یو بیراسي مسانتیا راغلي کمیت په اعتبار سره کوانټیټي په اعتبار سره کم شوی دي اوس به کیفیت په اعتبار سره نه کوم به حدیث زنا ده څنګه غټه ګناه ده نه به دې وهل سخت وي به حدیث شرب دي ځکه سبب یقیني دی او به اخر کې حدیث قاذب دی څلورمه مسله دم د محدود او د معذر حاضر دی څوک حد کېدل عمر شو د می حد حاضر څوک چې تعذير کېدل عمر شو د می حاضر دی وجه دا ده کجې قاضي د خپل د حاکم د خپل حد کوي او یا هغه چاته وي ته حد کا په دوړو صورتونو کې کوم په د باندې قصاص راولو دیت وغیرہ راولو نو به څوک دې ته نه تیاری کې صاحب د هدايه لیکلي دي تاسو پیږي ومن حده الامام او عذره فما تفدم هدر الاصل ان فعل المامور لا يتقيد بشرط السلامه دا خود شریعت د طرف مامور دی او کده چاته ویلی غد د طرف مامور دی او د مامور فعل چی د کې سلامتی شرط نه دا او دا فعل جائز دی ول جواز الشرعي ينافي الزمان دا خو ویلو کنه 90 نمبر ماده کې مخکې راځي خاتمه د باب اثر د حد قذب علی الشهادت باندې الګ څوک چې یو مسلمان په حد قذب کې حد شو نه د گواہی بنه قبلې کې سقطت شهادته وان تاب فلا تقبلوا لهم شهادتا ابدا ابدا ټکی ور سره ویلې ده لاندې قاعده لیکلي وفعل المامور لا يتقيد بشرط السلامه دویمه مسله کچره کافر په حد قذب کې حد شي او به اسلام راوړي نو اوس به شهادت قبليږي ځکه اسلام سره څه نه وشو لانه بالاسلام اسلام سره د داسې عدالت را لیدا سي عدالت چې هغه کې شهادت لانه دي خارج شوه عدالت اسلام ورته سره نه ویرال هغه ول هدايه کې لیکلي کې غلام حد شو به هور شي ناغه وای بما غشن قبليږي